د سنو پښتونخوا ډیرو قدرمندو کتونکو السلام علیکم. زه عرفان حسین علي او دا وخت د اباسین په غاړه ولاړ یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پی ډي ایم ای لخوا مختلف وختونو کې دا اډوایزري جاری کیږي، نوټیفیکیشنز کیږي چې حالات خراب دي، د سیندونو خوړونو خوا نه چې کوم دی تاسو لرې اوسیږئ. دغه حوالې سره د ډسټرکټ اډمنسټریشن د طرف نه دفعه 144 هم لګولې شوې ده، د دې لپاره چې د عام ولس برپور طریقې سره ښېګړه وکړلی شي او عام ولس بچ کړلی شي. ضلع انتظامیه باقاعده نوټیفیکیشن جاری کوي، په دې کې ریسکیو 1112 پولیس ډپارټمنټ یا نور چې کوم اډمنسټریشن دی هغه لګیا دی او خلک د سیند خوړ او داسې نورو مهمو ځایونو نه چې کوم دی هغه منې کوي. نن په دې ویډیو کې تاسو ته ښایو چې ریسکیو 1112 څنګه خپل اویرنس سیشن چې کوم دی هغه کوي او دغه خلک یا عام ولس یا ټورست د دریای اباسین نه بچ کوي. زموږ سره وګورئ. زموږ خو دلته دا ده چې موږ خو اویرنس خورو او بله خبره دا ده چې دلته دا خو اباسین دی چې دې ته څوک یو پرې لاړ شي نو بیا ترې راوځي نه روره، بیا بچ کولی نه شي. سوات هغه کې لا بیا هم د ډیډ باډي ریکور کېږي، ریکور هم شوي او دلته خو بیا نه ریکور کېږي. تاسو پته ده دا بیا چې د ډېر مخکې که چې په قسمت راوځي که نه نو بیا راوځي هم نه. لکه مونږ دا ده چې مونږ خلک اویر کوو چې کوم ناشته کوم چې لوکل خلک دی خو پیږي، کوم چې بهر راغلي هغه نه پیږي اکثر. نو هغه چې دا ټچ کوي اوبه ټچ کوي یا دغه شي ناڅاپه خپو خوځي نو بیا ځان نشي کنټرول کولی. او دا اباسین بیا هغه شانتي نه دی چې ته په ګټه وخېږي یا په بل څه وخېږي، دا باید ډایرکټ سړی وړي. دا یو ځای کې تاسو لیدل د دندې چې کومه ده لوڼی دې کې اکثر خلک لامبي، خو لوکل خلک بهر چې دي بهر خو اوس مونږ دلته لایف جیکټ هم داسې چل نه ورکوو چې هغه اباسین کې لامبي، ځکه چې اباسین کې خو د لایف جیکټ ضرورت هم نه وي. دلته خو چې راشي بس بیا تلې هغه بیا په لایف جیکټ نه سارېږي، ځکه د دې سپیډ دومره ده، فلو دومره زیاته ده چې هغې کې لایف جیکټ سره هېڅ سره کار نه کېږي. او که مونږ فرض که داسې زموږ ایمرجنسي هم راشي مونږ کوو نو مونږ لایف جیکټ باندې یوازې کار نه چلېږي، روب ځان ته خامخا چو لکه نو هغه هم داسې چې روب ته بیا ښه فل سپورټ پکار وي، داسې نه چې یو کس نیونه سي نو هغه سره هم بیا نه ټینګېږي، ځکه د دې فلو ډېر زیاته ده. زما میسج چې دی هغه ټورسټو دپاره چې کوم بهر نه راځي هغه د دې اباسین د نیچر نه خبر نه وي، د دې د فلو نه خبر نه وي او د دې د اوبو نه خبر نه وي، نو هغه کسان د سپیشلي ځکه چې هغوی بیا وایي چې مونږ لا ډیډ باډي پکار ده چې زر تر زر ریکور شي، نو دلته بیا ډیډ باډي ریکور کېږي نه، دلته ریکور کېږي نه دومره زر. نو که اباسین خپل په ترو منې بیا چې ته سیټ ته کړي نو هغه جدا خبره ده، نور ریکوري دلته ډېره مشکل یې لکه زمونږ د اباسین چې توګه دا ډېر خطرناک دی. په جون جولای اګست کې ډېر زیات راخیږي او په دې مخکې ورځو کې شنګ بیشام او دندۍ نه په دې ټاقوک نه ډېر زیات خلک وړلې. نو پکار ده چې دفعه 144 ته زمونږ پولیس انتظامیه هم لګیا دی، خاص کر دندۍ زمونږ سی چو صاحب هم شکریا ادا کوو چې هغه خلک منع کوي سیند ته نه پرېږدي او ریسکو والا هم لګیا دی خپل اویرنس پلاوي، خلکو ته دا اویرنس ورکوي چې سیند ته مه ځئ. او زما خاص کر والدین ته دا اپیل دی چې خپل ماشومان باندې نظر وساتئ چې د سکول چټیانې وشي نو بیا د دوزي پکار د کور ته چې سیند په غاړه نه راځي، لکه سیند بالکل ډېر های لیول منتري او دا یو ډېره غټه مسله به جوړه کړي چې خپل واړه د سیند ته نه پرېږدي. او په دې کې انتظامیه هم شکریا ادا کوم، ریسکو هم ادا کوم او ستاسو د میډیا هم چې دا پکار ده چې دا سیند تاسو وینئ دا ډېر خطرناک دی چې داسې سانحه رانشي چې موږ ته مسایل جوړ نه شي او دا ډېر یو غمجنه ورځ ده په سوات باندې تېره شوه، ټول خلک خفه دي چې موږ داسې غم کې رانه شو. زموږ د ټول قوم ته اپیل دی چې دې کې د تعاون وکړي چې دفعه 144 ته چې بالکل سیند ته خپل ماشومان نه راپرېږدي.